نبی علیہ السلام فرمائی سلویخ روز با دجال پا دی مقدس مکہ گرزی 40 دن سلویخ روز کی باغا دا مشرق نا مغرب پورے جنوب نا شمال پورے پا دا علاقہ چکرو لگے او دا سلویخ روز بے سنگئی ویلون بے روز بے دومر اگدئی لکا دا یو کال برابر دویم روز بے دومر اگدئی لکا دا میاش برابر دریم روز بے دومر اگدئی لکا دا یو ہفتے برابر لاندے کزینی نو تاسو برا مرگری اخیجے برا چت باندے درے مرے اچولی شوی دی لگتی او پوٹی منگ دا پلستری شروع کردی دی ناغیتا دا سیزون میزون تللی دی نو دا یو جمعہ دو بے انشاءاللہ منگ مرگری گزارا کو برا درے مرے اچولی شوی دی یو پوٹی گزاراو کے مرگری برا مرگری کینے اللہ جل عجر در کی روم بے روز بدوم رو اگدے لکر یو کال دویم روز بدوم رو اگدے لکر یو میاش دریم روز بدوم رو اگدے لکر یو افتے او باقی روز بیدا سیوی لکر عامر وزی دے کے بسیب دے چکرو لگئی پا دے طول ازمکا او دے با دا خدای دعوی با دکڑی دے بوئی زا خدای ما دے با دانوی چی دا خدای بندیم زا خدایم او ورسر بسی نبی علیہ السلام فرمائی مال او دولت باغون بی او چی دے کل راشی یو قوم تا باورشی ما او منی چی دا خدای مغیب وی نتا خدا من خدای نی وی خنیم وی یو باران تا باوی چی پا دوی قوم اونشه زمکه ته وای چې فصلونه اوچکه فوراً به فصل اوچشي باران به بند شي چینو کې خولونو کې اوبه به بند شي دی به روان شي هغه قوم سره چې کمال دی پیغمبر علیه السلام فرمایي هغه مال به د پس روان شي داسې به پسیدي لکه د شاتو د مچۍ چې د شاتو هغه بابا پسیدي د شاتو چې کم مشر دی او کم بادشاه دی هغه پسې چې څنګه د شاتو د مچۍ چکر لګي دقه سي د مالونو بر پسې روان شي خلق به دقه سي پاتې شي د لوګي تند به د خلق مړ شي تو چې ابتلاء او امتحان دی واپس په هغه قوم راشي څنګه چل دی ما خدای مانه څنګه مال دولت می در ختم که غریبانان نکړای کنه مال دولت خو چې څوک ورکي هغه خدای وی کنه هغه بوتوي او موږ در باندې ایمان وروړو زمون خدای واپس موږ له دولت او مال راکا باران ته حکم وکي چې شورو ش باران به شروع شي چینو ته حکم وکړه درغونی بشي کیانو کې وبب پیدا شي بیا به مال ډیر شي تر دې حد پورې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې په دې ځمکه کې دنه څومره سره در او سپینزر او د ځمکې دا معدنیات او دا سيزونه دي دا به ټول د دجال تابع وي دا به ورپسې رواني یو قوم له به ورشي ما د خدای منه هغې به ورته وي نه موږ خو تا خدای نه منو وی ګوره که زه یو نښه درته ښکاره کړم بیا به ما خدای ومنې هغې ورته وي څه نښه به ښکاره کړې وی ستاسو پلاران او نیکونه چې کوم چې دا د الله جمع دي کوم وبه منې دوی وی یاره که دا کار دی که خو موږ تا بیا خدای منو زمونږ پلاران او نیکونه چې کوم مړه دي کا دې را جمع دي کړل خو خدای دې منو وی کوم ځای ښخ دي راځئ مقبرې له به لاړ شي پیغمبر علیه السلام فرمایي ځمکه به وشلېږي او شیطانان به د هغوی په شکل راوځي د ځمکې نه ای به شیطانان خو د هغې د پلارانو او د نیکونو په شکل د ځمکې نه راوځي دوی او دا خو مې هغه پلار دی دا خو مې هغه رور دی دا خو مې هغه نیکه دی فوراً په دجال باندې ایمان به راوړي جناب دې نښو او نښانو ته څوک ټینګېدی شي ګران کار هم نه دی هغه سړی به ټینګېږي چې کوم سوچه مسلمان دی پیغمبر علیه السلام فرمایي دا ګورې خدای نه دی پوه شی ولې ځکه دی به په ښی سترګه ړوند دی او خدای ړوند نه دی الله کې عیب نشته او د ښی سترګه به ړندی او داسې به ړندی لکه شین انګور چې بار روتي دغسې د سترګو دا ګاټې به بار روځي خلکو له به تې کرکه ورځي او چې کوم سوچه مسلمان دی هغه به پیژني بل سړی به نه پیژني په دې تندي د پاسه به یې لیکلي کافرې کافر دا به ورته لیکلي کافرې کافر دا به په دې تندي د پاسه ورته لیکلي خو یاره چې کوم سوچه مسلمان دی هغه به پیژني او چې کوم کافر دی هغه ته به دا خط نه ښکارېږي یو د کندي مرګري دغه ځای کې ودرېږئ چې دا کوم بهر نه مرګري راځي هغه دا نور مرګري بره لار ورته سموي چې بره خیږي لږ غوندې لاندې ځای لږ تنګ دی نو خبره دا ده چې نبی علیہ السلام فرمایي په دې تندي د پاسه به ورته لیکلي کافر مسلمان خو به پېژني چې دا کافر دی داسې نښې نښانې به په یو قوم به ورشي د هغې قوم باندې به آفت راغلي د هغوی څاروي به مړه شوي دی به ورشي ولې خفه یې چې په موږ باندې آفت راغلی زموږ څاروي مړه دي ټول که زه درله هغه خپل څاروي واپس را جمع دي کړم ما به خدای ومنې هغې وی بلکل دې منو دی به وله هغه ټول څومره ټول به ورته را جمع دي کړي هغې به په ایمان راوړي
چې واقعي خدای خو همته لکه موږ له خپل څاروي زرغون کړل. کم قوم چې په ایمان راوړي هغه قوم څاروي چې د شپې کور ته راځي ګوره د غولان زبې ډکې وي تشي به پړسېدلې وي او ښه مضبوط څاروی به. کم قوم چې په انکار وکړي او دی نه مني چې ته خدای نه ته کافر یې د هغې څاروي به ټپي غولانځو کې پی بیني او د لوږې بمړي او په علاقه کې به هېڅ قسمه ګیاني دقه. لیکن پیغمبر علیه السلام فرمایي داسې به وي چې کم قوم په ایمان راوړي باغونه به ورکي، کم قوم چې په ایمان نه راوړي هغې له به اور ورکوي، په اور به یې سوځوي. خو نبی علیه السلام فرمایي چې د دجال دا کم جنت دی نو ظاهر کې تا ته جنت ښکاري خو په حقیقت کې اور دی ګورې. او چې کم د اور دی دا ته اور ښکاري خو دا په حقیقت کې جنت دی ګورې. دی چې کم جنت درکړي دا د خدای عذاب دی چې دله کم اور درکړي نو ظاهر کې خدای اور ته وغورځوي خدا جنت ته الله به درته خوشحالي درکړي. ټینګ شه ورته جناب دا دجال به په دې مخ د ځمکه ګرځي. دا کم ځای دی او کم ځای پیدا شوی دی نو دی کې خو به هر صورت پوره تحقیقي او یقیني خبره نشته. خو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو الکو ابن السیاد په مدینه منوره کې اوسېده. هغې نه معلومیږي دا چې دغه ابن السیاد دجالو. ځکه پیغمبر علیه السلام هغه ابن السیاد سره څو ځله ورغلی دا یهودي ښځه و یهودي سړی و د هغه بچی او یو باغ په مدینه منوره کې هغې کې اوسېدل. نبی علیه السلام یې وفرمایل یو ځل وی ابن السیاد دا دجال به پیدا کیږي د داسې مور او پلار نه پیدا کیږي چې د مور او پلار به 13 کاله بچی نه کیږي. 13 کاله پس به یو بچی وشي. 13 کاله پس چې کم بچی وشي نو دا هغه بچی سترګه وړاندی ابا ډېر بیکاری مور او پلار به هم تنګي او هغه بچی چې اوده شي نو زړه به بیداري سترګې به اودې وي. هغه بچی به ناشنا خبرې م کوي او دغه یهودي مور او پلار نه چې دا کم بچی پیدا شوي وي نو پلار به نری وي پوزه به داسې لکه د توتي مخوکه او لوړ دنګ بی او ردی دجال چې کومه مور ده دا به ډېره سربی غټه ښځه بی ډېره مضبوطه پهلوانه ښځه بی. یو صحابي فرمایي چې په مدینه منوره کې مونږ واورېدل چې د فلانکي یهودي ښځې او سړي په کور کې یو ماشوم پیدا شوی دی او ښځه چې کم شکل نبی علیه السلام یادوي نو مقه شکل یې دی او د دې سړي چې کم شکل دی نو نبی علیه السلام یادوي مقه شکل یې دی. وایي زه ورغلم سره د یو بل ملګري چې ورغلم د هغه یهودي سړي او د هغه ښځې نه مې تپوس وکړو خو چې نبی علیه السلام کم صفت د دجال د مور او د پلار یادول د دغې ښځې او سړي هم هغه صفتونه وو مقه شی و لکه توتي غوندې پوزه او لوړ دنګ سړی او مور یې ښه سربه وه. وایي ما دې تپوس وکړو چې ستاسو بچی شوی دی؟ وی هغې وی چې او وی چې څونه موده پس تاسو له خدای بچی درکړه؟ وی چې 13 کاله زمونږ د واده شوي زمونږ بچی نه کېده اوس هم یو بچی شوی دی. ګوره پیغمبر علیه السلام هم دې به 13 کاله پس پیدا کېږي د مور او پلار به 13 کاله کې اولاد نه کېږي. وی مونږ ورته وی چې دا بچی څنګه دی خالق دی که بد؟ وی ډېر خطرناک دی ډېر خراب زوی خدای را کړی دی. مونږ وی د ده حالت څنګه دی چې دې اوده شي څه حالت یې وي؟ وی چې اوده شي نو سترګې اودې وي خوله یې بیداري. مونږ چې کومې خبرې کوو نو د هغې نه دې خبرېږي. ګوره نبی علیه السلام چې څه فرمایي ټول په غالک کیو. وی زه ورغلم دا غالک نه مې څو تپوسونه وکړل وی اومقه ناشنا جوابونه یې راکړل. پیغمبر علیه السلام ته خبر شو دغسې ابن السیاد د صاف نومو یو الک د یهودو په کورنۍ کې پیدا شوی دی او صرف د دجال چې کومې نښې تاسو بیانوي هغه نښې پکې موجود دي. نبی علیه السلام سره د عمر فاروق رضی الله عنه یو صحابي ورغی دی په یو باغ کې ودو چې ودو نو پیغمبر علیه السلام د اونو نه شاته پټ چې دی مونږ نه خبر نشي او دی ودرې چې له ده نه مونږ څه واورو چې مونږ ته پته ولګي چې واقعي دا دجال دی او که دا نه دی. د یوې اونې نه مې ځان پټو د بلې نه ځان پټو دی که د دجال دی مور د دې ابن السیاد دی مور نبي علیه السلام ولیده چې ویلې زوی ته یې اواز وکړو ای بچیا هغه دی ودرېږه نبي علیه السلام راغی. نو پیغمبر علیه السلام فرمایي وی مور یې خدای هلاکه که که دې زوی دی اواز نه وی ورکړې نو مونږ ته به پته لګېدلې وه چې دا دجال دی او که دا نه دی. خیر چې را پاسېده نبي علیه السلام دې تپوسونه وکړل وی څه حال دی ته چې ودې څه حال دی؟ وی چې ودې م سترګې مې